ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم کتاسو تیادی نو تمام ثنا صفتنا اللہ لردی ہس اللہ چی تربیت کون کے دطول عالم دے بیا ہس اللہ چی رحمان دے بیا ہس اللہ چی رحیم دے بل صفت د پروردگار عالم دادے مالک یوم الدین اللہ ذات تے چھ د قیامت د ورځې مالک چھ دے هغه بدی مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزاء اللہ ب مالک وی د هغه ورځې چې په کوم ورځ باندې با دنیا ته سزا او جزا تقسیمی تیر شوه شی چې د هغه زیات یقیني وي په نسبت سره راتلون کی شي قرآن کریم د ماضی صیغه ځکه وویله چې دا قیامت داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی نو تیر شوی شی زیات یقیني وي نسبتا راتلون کی شي نو الله فرمایي چې داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی اوس دا به کله وي او څنګه ورځ به الله دې امان راکړي کله به وي نو قرآن کریم کې راځي چې 15 خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته 15 سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته ان الله عنده علم الساعه قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ به په کوم تاریخ به علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي قیامت به د جمعې په ورځ برپا کی علماء لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي جمعه اصل کې
جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې تم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دام ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کیږي. اوس تاریخ به څه نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث. بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینای ده. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینای ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړی وي او ورپېخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم پلاره کې د لارای ووي. اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم پلاره کې درته دشمن ناس کی ولي دي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم. خیال راغی چې دکان ته ځم نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اٹیک وشو دکان ته هم نه رس. روانه چې زه سودا راوړم आवाज در پسې وشي چاله په معشوم هیزا او لګیدا دستونه الټای په ولګي. ایس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبات څه کار کو. اراده د خیر کړی ورپېخ شر شي. اراده یو څه کړی ورپېخ بل شي. دا څلورم خبر. وما تدري نفس بأي ارض تموت. پینځمه دا الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي. زب کم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلات سکه بادشاہانم په دې قادر نه دي چې مونږ به کم ځای کې مړ کېږو. علماء وايي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی. आवाज بوشي لمن الملك اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم. بیا به ملایکې आवाज وکړي چې لمن الملك اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار. د نن ورځې بادشاہ الله دے چې هغه یو دی او داسې په قهر دی. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي
چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي. علما وایي چې 50,000 کاله به په دې رنگ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر دا حساب لګوي. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځو عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. داسې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناس ته ځای بنئ دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړ یې. نو داسې به تنگ شي دا خلق چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص شي. دا به یوه ورځ د دې نور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی آب کټوای وي خوټ کېږي دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا
چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي، دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیري شي. السماء منفطر به، او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة ستوي الله فرمائی قارعة هغه ورځ ده يوم يكون الناس كالفراش المبثوث چې دا بني آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. اشرف سریف اخلی خان ناصر خان کیسر خان پیخور خان په دغه ورځ باندې به ډېر کارونه کېږي، خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه الصلاة والسلام د اسمان نه راکوزېږي. او د هغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی. او هغه اوسېږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو، کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوې او دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوي چې زما ملاقات د دغسې یو سړي سره وشو او ما ته یې وویل چې ان قریب چې زه به دروځم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نه شي چې زه به یې پایمال نه کړم. دغه ته ګویا کې دجال وایي. نو دی چې راوځي څه وخت کې نو په خر به سوري. علما وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ. دا
دنیا به ورپسې وي. خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ، او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بالکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به چې د قیامت په ورځې کې ډېر عجایبات دي. او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی. دا چې راوځي نو 40 ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي. دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله. چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي، چا به د تانبې ځمکه وي، او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام را کوشي. عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسېږي. نو عیسی علیه السلام به راکوشي د دجال د مرګ د پاره. په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي. امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره. علما وایي چې د مونږ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی، او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی وي او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاعین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاعین دي دا څومره بني آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې ده دا به ټول بار راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي.
یو ډله به د قبرونو نه داسې روزي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روزي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه وتلي، د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خاخکړي د بني آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک دي؟ و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو، د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کوم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. په دې خوله ده چېرته د سړیتوب خبره نه وه کړې، بله به کوه په دې خوله کې نستو، دوه به پې جنګول، دوه به په جنګ کړه، دوه به تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دی داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دوه جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمون ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاسې چرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی.
نو دا قسم خلق چې دي دا د قبرونو نه په دې حالت کې را پاسي بل ډله به را پاسي چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمدې به د خولې نه بار روزي. یا الله دا څوک دي؟ وبداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نه خوړلی او دې خېټه ته حلال نه وتلی د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې را پاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار بل ډله به را پاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې خنزیران به ولاړی انتظار به د دې خبرې چې حساب به کله شروع کیږي. په دې انتظار کې بل لکونه کال تیر او دا خلق چې دې دا به په ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا به داو کی چې یا الله حساب شروع کول پکار دی که زمون فیصله د جهنم نیم چې جهنم تلاړ شو خو چې حساب شروع شي او د دې میدان نه لري شو. علماء لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان را دا ټوله دنیا برا ټوله شي او آدم علیہ السلام تبور شي ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وي راشه زمون شفاعت وکړه او الله ته وایي چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته فرمایي چې ما په جنت کې دا الله د یو حکم عدولی کړی و. الله را تویلی چې فلا تقربا هذه الشجره دی بوټي ته باندې نږدې کې او زه نږدې شو نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته وکړم. دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسېدونکي په جنت کې ورته ښځه پیدا کوونکي هغه به هم د یو ټکي د وجې د الله مخې ته د راتلو نه انکار وکړي
بیا بدا قوم نوح علیہ السلام تراشی چتراش زمون شپارس خدای توکا نوح علیہ السلام بو ورطوئی چی زم نشمتلے ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېم دي طوفان پراغه او ټول قوم می تباہ شو نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې دی هغه به انکارو دا قوم به بیا ابراهیم علیہ السلام تراش هغه به انکارو موسی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو باندې به دا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو اخیری کې به دا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړي چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې دی او د قیامت په ورځ به روبا سم خدای ته به پیش چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوس درته وایم الله به وایي څه وای بداوم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وایي چې ته په ګوته کې راو زه د جنت ته لېږم تاسو خیال راکړئ نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیا نه بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی دا نیکی بڅ شي او دا بدی بڅ شي او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلی دا الله مخې ته او دار سړی نیکی او بدی به پکې تللی کی پتا مری بیرون کچلی گیٹ اشرف روڈ سریف اختر خان ناصر خان کیسر ہاؤس پیخور خان مثلا حدیث کے راضی چی او سره جنازے سره لاړ شي او دې داغه مری جنازو کی نو دغه سړي ته یو قیرات ثواب ملاو شي او کتر خخیدو پوری ایثار شو
دې سړي ته 2 قیرات ثواب ملو شي. صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله د قیرات اندازه څومره ده؟ قیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیرات اندازه مثل جبل الاحد، په مثل د احد د غر، د احد د غر عمره اجر به د یو مسلمان جنازه کون کی ته ملوي. دینه دا معلومیږي چې د یوې جنازې اجر چې ده آب د احد غر عمره وزن روچت کړی شي او ستا پتله د نیکۍ کې وکړي او کبیا تر خخېدو پورې ایثار وي نو د غر په 2 مثله به روچت کړی شي او ستا پتله د نیکۍ. قیرات چونکه انداز مجهول ہو نو پیغمبر تفسیر بیان کړو چې د قیرات انداز چې ده هغه به د احد د غر عمره، لکه قرآن کې راځي چې لا تظلمون فتیلا، لا تظلمون فتیلا، پتاسو باندې بد فتیل عمر ظلم منکړش. د قیامت په ورځ به پتاسو د فتیل عمر ظلم منکړش. فتیل علماء مفسرین وایي چې فتیل څه ته وایي، قرآن کې راغلی دی فتیل، نو فتیل څه ته وایي؟ فتیل کتاسو نن دا ټرای وکړه د کجورې دا ګټ کې دی، کجورې خو موږ چېرته خوړې دي که نه؟ د کجورې دا ګټ کې د دې په دې منځ کې څه شی دی؟ څه شی دی؟ ټول وایي خدای بندګانو څه چل دی در باندې. د کجورې په دې منځ کې کرخه ده، په دې کرخه کې ستن داسې ومنډئ او داسې کوي، نو په هغې کې به یو نری غوندې تار راوځي. نو قرآن کې چې راغلي دي چې لا تظلمون فتیلا، په تاسو به د فتیل عمره ظلم منکړی شي. نو فتیل د کجورې په دا منځ کې چې کوم شق دی په دې کې هغه نری تار ته فتیل وایي. نو دې ټول کې به هر عمل چې دی هغه مجسم کړی شي. هر عمل له به جسم ورکړی شي او هغه جسم چې دی هغه به بیا په تله کې واچولی شي. لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې سړی د جنازې منځو کې نو د یو منځ د جنازې اجر چې دی هغه به د احد د غر عمره وي.
یعنی په یو جنازه 1 منټ نه لګي 1 منټ نو د 1 منټ عمل په بدل کې با د قیامت پورس تا په عمل نامه کې د احد غر اچولې کی چې موږ قوم نه یو چې زمون په تله د نیکۍ کې موږ د احد د غر عمره نیکۍ اچولې یا زمون لاسم چرتا د خدای غریب سره نیکی کولی شي مونږ غنی او نه به زمون تله د نیکای درنوي شاید چې مونږ هغه خلقو کیو چې پیش کېدو سره به راته ویلی شي چې دا د فایل دی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دی ولولا ستا کتاب کې اس نشته امتحانگاہ کے ناس پہ پرچہ کے جس سے لکھلی دے نو نمبر د سکیاله کر پرچہ کے سے لکھلی نو ممتحن تعالی نمبر ادھر کی کا بچے تا سے لکھلی نه دي نو نمبر د څغواړي دا ستاسو ژوند فایل دی جب आवाज وکړي چې کاش لم اوت کتابیا کاش کی چې دا عمل نامه خو ما ته راکړلې شوی نه خدای دا سړي پکې زه خو تباه شم زه خو غرق شم تخته به کم خوا بیا تبدا ہوئے یقول الانسان یومئذ این المفر خدای چرته د تخت زیشته چې و تخت کم خلار شو آواز بوشی کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر تخت دې چرته شي نن یو زید تخت دې چې دا خدای مخه ده دا غینه سیوا بل طرف ته تلې چرته شي نو عزم دا کولو چې د دې دومره معمولی نیکۍ په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي نیکی دا یو دانه ملاویږي به 200 نیکی دا یو ملاویږي به 10 نیکی دا یو منٹ او ملاویږي به د احد غر عمره دا ولی 13 جمعې نه پسته یو سړی ماته وې چې ما خو ډېرې زیاتې جنازې کړې دي او تا په تقریر کې وایي چې یو جنازه مقدار بد احد د غر عمره نو خدای خبر چې زرګونه د احد د غر عمره با زما پتله د نیکای کې واچولې شي نو بس ما د پاره دا کافی ما ورته وی چې بدای دې څومره کړی وی چې بدای خو من کړی دي پردي مالونه دې څومره پړلي وی دام را نشوي مالته د جنازې د احد غر پسې ګرځي یو پیسہ دی چې پردای خوړلی یو پیسہ نو د قیامت پورز بد عجیبه تماشای تا تبویلی شي چې ستا حساب کې دی یو پیسې فرق دی ورشا پیسہ راوړه چې جنت تلاش
نو تب منډه کی چې پیسې خو ما سره ډېرې وي، پیسې به چرته نو یو پیسه به درته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي، نو تب ورپسې ورټوپ کی پیسه چې سر لراوړي بیا به د لاسه وغورځېږي، بیا به ورټوپ کی او یا زره کاله به در باندې په دې رنګ کې په یو پیسه تیری. کوهی تور غر د جنازې په بدل کې دې غم خو اغسته خو دغه بل طرف هم ګوره کړ. عزیزانو دا ټول بداسي نه لکه دنیا کې په یو تله کې کاڼي پراته او بل طرف تله کې هغه شی پروتي، دا ټول بداسي دي چې یو تله کې به بدی پراته او بل تله کې به نیکی پراته. نو الله په پوېږي چې د بدای تله باید رنیږي او کده نیکای تله باید رنیږي. دا علم سوا د الله نه د بلیس انسان په وس او قدرت کې نه دی چې د قیامت په ورځ زمون وزن د اعمالو بچ کیږي چې زمون تله د نیکۍ بدرنیږي او کتله د بدای بدرنیږي. په دې کې به خصوصي مهرباني یو بلی کی دا یو ټکی نن جمعه کې کدا نور خبره درته نه یادېږي نو کم از کم یو مطلب ټکی خو پکې یاد ساتل پکار. هر سړی چې څومره نیکۍ کوي نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکی الله کا قبول نیکی دا پټه ده، ایس پټه نه لګي چې مقبول عبادت او مقبوله نیکی په ټولو نیکو کې کما یوا ده. مونږ خدا وایي چې مونږ منځو کو جوړ دا مقبول دی، حجمو کو دا مقبول دی، روزه مونږ وا دا مقبول دی وغیرہ، اس پتہ نه دی. کېدای شي چې دا منځونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي. یا الله دا ولې ما تا ته نو ویلي چې زستا پړه پوهېږم. علیم بذات الصدور زین ستا پړه کې چې څه خیال تیر شي دا هغه علم ما ته دی. نو تا خو حج ما د پاره نه وکړې، حج د دنیا د پاره کړې او دنیا درته ملاو شو، لہذا حج د مسترد شو. منځونه دي ټول مسترد ځکه دي چې موږ بدیم کولو او ما تا ته ویلو
چې د منځ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي. او تا دا منځ به اله منځي چې تا د ګناه نه بچ کړي. ولی تا سره په گاونډ کې د یو سړي بچی نه اړو او تا داغي تپوس نه دی کړی. گاون کې در سره یتیمانو تا داغي تپوس نه دی کړی. نو تا دا جنت صرف په دې منځونو کې قتل چره دې په خپل گاوند او علاقه کې دا تپوسم کړو چې دلته څوک خوار غریب شته. لہذا ما ستا ټول منځونه چې دي دا مسترد کړل. اسه هم خپه نشي په دې بلا غاویره نشي کړ. او کوم انسان کی چې د بل غم نو هغه انسان منځ نه دی، حج نه دی، زکات نه دی، انسانیت هغه انسان هم نه دی چا کې چې د بل غم نو. کله قیامت په ورځ الله پاک عدل وکړو، انصاف یې وکړو، نو یو سړی بم جنت ته لاړ نشي. تمام دنیا چې دا به جهنم ته لاړ شي. ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا سکړی وي نو تا ته د اجر ملو شي. انصاف څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدوره عوض ما تراکو دیتا انصاف ہوئی. عدل ستا ہوئی ما تا سره مزدوری کړې ده او تا د مزدوره بدل ما تراکړو دیتا عدل ہوئی. نو عزیزانو کا عدل او انصاف په قیامت کې شروع شو نو دنیا بټوله جهنم تلاړ شي. زکا چې عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږه سکړی او مونږ ته عوض ملو شي. مونږ سکړی نه دي نو مونږ ته به جنت ملاویږي څنګه؟ د دې وجنه په قیامت کې به الله پاک کرم کوي. کرم دا معنا چې په زړه کې د نیکۍ تیر شوي وي، اراده دې د نیکۍ کړې وي او هغه نیکی دې کړې مندوي عملاً، نو الله تعالی به دا غیم اجر درکړي. دیتا کریمانہ او مشفقانہ انداز ہوئی. استاسو بداوائے کدی یو سړی گناہ پڑ کی تیر شو نو قانون دا دے
چې ګناه دې په زړه کې تېره شي او د ګناه اراده وکړي او په خارج کې دې هغه ګناه کړی نه وي نو عملنامه کې لیکل کېږي نه. او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي او پړه کې دې تیر شي نو عملنامه کې داسې ولیکلی شي لکه دا نیکي تا کړي. نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکي الله ته قبول نیکی دا پټه ده. ایس پته نه لګي چې مقبول عبادت او مقبول نیکی په ټولو نیکو کې کومه یوه ده. مونږ خدا وایي چې مونږ منځو کو جوړ دا مقبول دی، حجمو کو دا مقبول دی، روزه مو نیوه دا مقبول دی وغیرہ. اس پتہ نہیں کہ دیش چدا منزونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي. یا الله دا ولی ما تا ته نو ویلي چې زه ستا پړه پوهېږم. علیم بذات الصدور زین ستا پړه کې چې څه خیال تیر شي دا غي علم ما ته ده. نو تا خو حج ما د پاره نه وکړې، حج د دنیا د پاره کړې او دنیا درته ملاو شو، لہذا حج د مسترد شو. منځونه د ټول مسترد ځکه دي چې موږ بدین کولو او ما تا ته ویلو چې د موږ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي. او تا دا منز با انا منزی چې تا دا گنانا بچ کی. ولی تا سره پگاوند کی